بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د NNN نیوز او بخشالي پریس کلب له طرفه نن په یو داسې ځای کې ولاړ یو چې کافي خوشحالي محسوسوو، خو زموږ دا خوشحالي د موجوده لیډرانو او زموږ د محکمو د وجې دا لږه محدود پاتې شوه، کنې زموږ دا خوشحالي به نن بېحده وه. ولاړ یو نن د شهبازګړۍ نه چې کم روډ بخشالي ته تللی دی او تقریبا 2 میاشتې مخکې په موږ په دې باندې یو رپورټ هم جوړ کړو چې د دې روډ کنډیشن انتهایی خراب وو او د تلو راتلو دپاره مکمل جوګه نه و. نو نن راغلی او دغه باندې واپس تاسو ته دغه کوریج درکو چې دې کې څه چینج راغی. موږ سره موجود دی دې ټایم کې زموږ میلمه دی، چونکې د دې ځای نو قربان دی امیر فدا خان ایډوکیټ صاحب وکیل صاحب موږ سره په پروګرام کې. وکیل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ټول نړومبې خو بخشالي پریس کلب دا پروګرام دی تاسو ته هرکلی وایو. ډیره مننه. موږ تاسو ته هم هرکلی وایو، زموږ کلي ته راغلي نو تاسو هم ډیره شکریا مننه. ډیره جی مهرباني شکریا. درته ووایه چې د دې روډ باندې خو موږ مخکې رپورټ هم جوړ کړو، خو د دې کار څه پروسس وشو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا کار د روم تاسو دغه ما کتلی او ایمانم تاسو ډیر لوی شکریا ادا کوم چې تاسو NNN نیوز وا په دې باندې یو پروګرام جوړ کړو مخکې. هغې نه پس داسې چلو شو چې موږ په خپل په دې کې سټرګل کول ټول نه مخکې دا روډ چې جوړ شوی و نو تقریبا آخري کم بلکې کار کم شوی و نو هغه د مولیان حکومت و. بالکل 2002 کې چې کم راغلی نو هغې نه پس بیا دا روډ دغه شان دی بیا لاوارثه پاتې و، تر اوسه پورې لاوارثه پاتې و. بیا ستاسو رپورټ راغی نو موږ هم پکې دغه وشو، متحرک شو دغه شو. نو ما بیا په خپله باندې په 23 جولای باندې زه ناست وم، نو مې ذهن کې مې دغه راغی نو درخواستونه خو موږ ډېر ورکړو، خو په هغې باندې عمل درآمد نه کېدو. نو ما سی ایم چې کوم سټیزن پورټل دی نو په هغې باندې ما یو اپلیکیشن کمپلینټ ډرافټ کو، باقاعده مې پکې خپل نمبر هم ورکړو. دغه مې موږ وایي مې چې نور خو لا پرېږده چې کوم روډ موږ ته نیمګړی کې کم پاتې شوی دا نور خو لا پاتې نه مې چې دا نیمګړی موږ ته دونه شي چې د هغې باندې خو دا خبره چې موږ ته سهولت میلاو شي دغه شي ځکه چې بیا نور هم خرابېدو. نو دې وجې نه موږ هغه دغه وکړو. نو بیا هغه اول اریګیشن مردان ته ما دا کړو، نو هغې بیا وایي دا صوابۍ سره دی، نو صوابۍ ته بیا هغې ولېږلو. نو هغې بیا یو څو ورځې مخکې کسان راللو او هغې بیا دې باندې کاروایي وکړه. اوس هم ویې کوو په دې باندې هم خوشحال یو، خو موږ غواړو دا چې لکه زموږ دا ټول روډ دی کمپلیټ شي. لږه شان دې روډ باندې رڼا اچو چې کله د یو دوو منسټرانو ترمنځ یو ځای مطلب په تړ کسته پاتې کېږي نو بیا اکثر هم داسې کېږي چې هغه ځای کې پراګرس نه وځي. د دې روډ مسله صرف دا نه وه چې دلته اوچو دلته چې کم باقي روډ اخوا فاتح نو هغه هم ډېره یو سیریسلی مسله ده. خو خبره دې ټایم کې زموږ د د MPA عطیب خان او د اریګیشن چې کوم منسټر دی د دغه دواړو ترمنځ خپل مفاد وي پکې آی تھنک چې هر څه وي، خو د دغه په وجه نن دا روډ دومره وشو. تقریبا څومره دا وشو جی؟ یاره جی دا زموږ به صرف د کلي دا فرنټ وشو، د یو دغه نه راوالې تقریبا کیلومیټر بم زیم چې په کیلومیټر جی. عدنان خان موږ سره عدنان به اداره ته ووایه چې دا روډ څومره وشو ستاسو په خیال؟ دا خو کیلومیټر نه تقریبا کم دی لږ. موږ د وکیل صاحب ډېر شکریا ادا کوو، دې کې ډېر سټرګل د دی او باقي چې کم دی نو موږ د PTI نه دا مطالبه کوو چې موږ ته زموږ هم دا روډ دی، موږ هم د ملک شهري یو پکار خدا چې موږ ته عدنان بھائی اسې فار ایگزامپل چې ستاسو یو مریض یې که نه مردان ته ځئ نو دا روډ هم خراب دی، دا ډایرکټ بخشالي والا هم د تلو قابل نه دی او دا هم لاندې خراب دی. نو بیا مطلب هغه حالات موږ ته لږ شانته بیان کړئ. نو موږ خو مریض د دې روډ د یارې د کور نه مروباسو نه ځکه چې هغه په کور کې نه دی نه محفوظ وي، زیات تر یې ژروباسو نو هغه زیات تر دومره هغې ته تکلیف میلو شي چې هغه خراب شي مریض موږ ته زیات تر. نو هغه موږ زیات تر د دې روډ د وجې د کور نه راوباسو.